کہے زناورو پیسې بال تک دی دا غي د لاندې و پورو ځکه په دې قرآن شریف کې چې څه هدایت دی په دې عملو کې هلته لیدلي فرقه شریف لاندې قرآن شریفونه چې څومره زوړ یې غږ دی هغه زیات د تبرکونو زاړه زاړه قرآن شریفونه په میزونو دا غي د لاندې پوروز را پوروز او دې خوا دړی نه سوار یا خدا هدایت کول الکه قرآن شریف د لاندې پوروزي دا څه مسله ده دا په شرع کې راغلي صحابه کرامو دا عمل کړی فقهاو د ملت دا لیکلي نو میزونه کوم لیدلي هلته خرقه شریفه کې او زاړه خلک ناست دي هلته پیسې دي نو خرقه شریفې نه د قبر زیارت جوړ کړی خرقه مبارک شی دی د حضور پاک او دلته زاړو قرآن نو دا دې پورې ورته وي چې قرآن او د حدیث رڼا کمه نو دا پکې ډېر راشي نو حردل اوري ته وایي وی باسه چې پچا پدله کې په قدر د اوري د دانې وي نو مار ته وی اوري راځي خو د اوري نه زیاته وړه دانه د خاکشیر ده خاکشیر ته ځین تم راغی غنمو کې بوټی دی داسې اوږدوږ د پلي وي پلی چې مات کې نو هغې کې نری نری دانې دې ته خاکشیر وایي د هغې نه وړه دانه تخم ما نه دی لیدلی ځکه په ګوتو هم سم نشي راغشتی فیخرجون منها روبزي د دوزخ نه قد اسودوا تور شوي به فیلقون فی نهر الحیاة وابچولی شي په نهر الحیات کې حیا ویلې دی که حیات شک مالکن امام مالک سے بھی زمان شک دی چې ما تخپل استاد عمرو بن یحیی حیا لفظ ویلې دی که حیات که حیا شي نو حیا باران ته وایي نهر الحیا نهر د باران او که حیات شي نو حیات زندگی را می گویم جون یو نهر دی د جنت نه راوتی دی جنت دروازې مخې ته بیږي نو دوزخیان چې دوزخ نه راوځي دي به سوځېدلي تک تو نو په دې کې به غوټه ورشي نو چې غوټې کې چې راوځي فینبتون کما تنبت الحبة فی جانب السیل داسې به تازه خوشرنګه خوش رونقه را څرګند شي لکه دانه د صحرا چې په اړخ د سیلاب کې څرګندېږي حبه دانه د صحرا یا حبه ورخاړه یا انسټ ورخاړه پیژنې بخلط الحمقا چې ورته ورخاړه زر کېږي ډیله پیژنې داسې باران او د سیلاب غاړه د چېرته باران اوبه خوږي که نه په خوړ کې نو دې جې سره پسته خټی هغې کې د ډیران اجزا وي ځکه سوټي موټي د څاروو د ګډو چیلو د پوچو اثر یې هغې کې نو دغه ډېره خوږه خټی نو په خوږه خټه کې د ډیله ډېره زرغونېږي ښکلې خوشرنګه په یو ورځ کې شوي تکه زیړه شنه داسې ته وی داسې به ښکلې را زرغون شي لکه ډیله چې په اړخ د خور کې را څرګندېږي خور اوبه بهږي او دا ډیله پکې تازه تر و تازه زیړه شنه ښکلې څرګنده شي دقه شان به دوی تر و تازه راوشي نو حبه دانه او خردلو مخکې دا حبه دانه صحرا تخم صحرایي خو ما ته وي ډیله یا ورخاړه یا انسټه دې خوړونو کې کېږي
دا حلیفه دا ذوالحلیفه ته ځکه ذوالحلیفه وایي چې خپل کې داسې بوټي دي لکه د انسټو په شان د ورخاړې بوټي هم لیدلې که نه ورخاړې ورخاړه چې اهلي وي پاڼه یې غټه او ګل یې بټي او دا ساراني پاڼې هم بډې وي او ګل یې وړوکي وي او دا حلیفه هم دقه شان لکه د ورخاړې بوټي دي په خوړ کې باران نه پس کېږي په دې سپرلي کې نوم یې ذوالحلیفه دی لکه سرګونیږي تخم د صحرا فی جانب سیل په اړخ د خور کې سیل د باران اوبو ته وایي ښه باران اوبو کې دا ګنده خړي او دا سوټې غشان پچې دا پکې ټول لوبېږي نو د ډېران اوبو خوږي د باران په پټي چې ورشي نو پټې ډېر سره بهي د عامو نهرونو نه د باران اوبه زیاتې فایدهمند دي ځکه هغې کې د ډېران اجزا وي نو دا خټه چې لها د اړخ کې پستخ شان خاوره نو دا خوږی او نرمی نو دې کې زر شي سید الکائنات وی لم تر استا خیال نه دی مخاطب انها تخرج صفراء ملتویتا چې دا را ټوکېږي را زرغونېږي زیړ تاو را تاو نو دا د ډیلي بوټی یادوي ډیله د ډیلي تخم نشته او چې ګورې په دې جوارو کې شوي په دې پټو کې وشي ډیله پېژنئ الحمدلله او الوا قال وهب وهب کاکا وی فزید مالک صاحب کې عمرو بن یحیی بل شاګرد دی قال حدثنا عمرو الحیات وقال خردل من خیر دا د وهب کاکا روایت په طریقه د متابعین نقل کوي دا مالک صاحب بل متابع دی نوم یې وهب د وهب او د امام مالک سے په څلورو شیانو کې فرق دی دلته په روایت کې اول فرق دا دی چې د عمرو بن یحیی نه مالک سے په عنانه نقل کوي او وهب ته په حدثنا نقل کوي نو صیغه د تحدیث خو اولاوي د صیغې د عنانې نه دویم فرق دا دی چې امام مالک دی صاحب د خپل استاد پورا نوم سره د نسب نه ذکر کړی دی عمرو بن یحیی المازنی او وهب صرف عمر ویلی دی دریم فرق دا دی چې امام مالک رحمه الله حیات او حیا لفظ کې شک دی چې حیا ویلی دی که حیات ویلی دی وهب په طریقه د یقین نقل که چې ما د استاد صاحب لفظ اورېدلی دی الحیات شک ختم مالک صاحب شک و چې حیا ویلی دی که حیا څلورم فرق دا دی چې خردل من ایمان ویلی دی د خردل من خیر ویلی دی دا لومبی خبره شو په دې حدیث شریف د مالک او د وهب په څلورو خبرو کې فرق راغی مالک صاحب د خپل استاد د عنعنه کوي وهب ته تحدیث کوي مالک د خپل استاد نسبنامه پورا ذکر کړی را وهب نه ذکر کړی صرف نوم یې راغلی مالک صاحب په طریقه د شک ذکر کړی چې نهر الحیات او که حیات ته او وهب په طریقه د یقین نقل کړی دی چې نهر الحیات مالک صاحب خردل من ایمان ویلی دی وهب خردل من خیر ویلی دی
دا سلور فرق شو دا وهيب و دا مالک. دا رنبه خبره شو. دیمه خبره تطبیق دا دی حدیث تا باب سره. دا یو دریم خبرم پاتی دا. من دو خبری در تکم. تطبیق باب پا دیدی چی تفاضل دا الیمانو پا عمالو کی. نو بظاہر دا حدیث کو مطابقت دا باب سرن لری پر روایت دا مالک کی. ذکر مالک وی من خردل من ایمان. نو دا خو تفاوت پا خود ایمان کرا پا قدر دا دانی دا اوری دا ایمان. نو دا چا ایمان غٹی دا غرم را دا چا کمی دا چا کمی دا چا دا خردل امرک. نو دا خو تفاوت دا اہل ایمان پا خود ایمان کرا او باب کے دو چی تفاوت دا اہل ایمان پا اعمالو کی. بی روایت چکم مفصل روایت تی دا حدیث ام مطابقت دا باب سرن لری. لا یو سوال دی طالبان نو جواب دا دی چی دلتا دا ایمان نمرات اعمال لی اعمال قلبی. من خردل من ایمان من خردل من اعمال تی مراد. قرینه سره چې د ایمان نمراد اعمال. قرینه روایت د وهیب دی دا رستی چې ذکر کړی دی متعدی ذکر هغه وی خردل من خیر او خیر وی ما سوا د ایمان تا اعمال قلبیو تا لم یکن ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. نو خیر نمراد ما سوا د ایمان نور اعمال توي. نو دا متابع شدی دا تفسیر شو د ایمان. نو دا باب سره د حدیث مطابق په اعتبار د روایت ثانی دی نه په اعتبار د روایت اولا سره. د مالک صاحب د روایت مطابقت د باب سره نشتا. د وهیب د روایت مطابق خط دا کتاب سا دا باب سا نکاہی کہ خیر لفظ ویلے سے. دا باب او دا حدیث شریف مطابقت پہ اعتبار دا دے روایت ثانیہ دی دا وہیب دا متابع نہ پہ اعتبار دا اول روایت دا روایت دا مالک سے. عام شارحین بیدلتے او سوال دے طالبانو چخ مطابقت دا روایت پہ اعتبار دا مطابع سر دا روایت دا وہیب نا اول نا ذکر کئی. نا مالک سے بے پا مطابع کی ذکر کرے ہوئے دار مدار دا موافقت پر روایت دا وہیب دے. نو وہیب اول نہ ذکر کرو چی خبر خلاص ہے. اگر خردل من خیر ویلی نا اول بے دا اگر روایت ذکر کرو بے دا مالک ذکر کو. جواب پر دو طریقوں ہے.
حواله دا چې امام مالک صاحب نور دی د علم د حفظ د حدیث وهب ته دغه مقام نه دی حاصل. امام مالک صاحب امام دی او استاد د محدثین او د فقها او د طبقه اولا د رواتونه دی، کامل الضبط والاتقان وکثیر الصحبة والملازمة لشيوخهم نه وهب هغه درجه نه ده. دې وجه د مالک صاحب روایت مخکې کوي اذا ذکر العلماء فمالک النجم، چې د علماء بیان کیږي نو امام مالک صاحب ستوره د علم د نبوت. دیمه داره چې د وهب روایت رسو ذکر کوي ځکه دا مفسر شو د ایمان، که ایمان یې رستو ذکر کړی وي هغه مفسر نو د خیر، نو خیر مفسر دی مبین دی د معنا د ایمان په دې ځای کې، او قاعده دا چې مفسر رستی د مفسر نه، مبین دستی د مبین نه. ذکر رستگی مرشا سے بھی فیض الباری د دې شان مرشا سے د سوال نمخ کی او ضمنن سوال لازم هم د لومبي سوال چې رستو زیادت الایمان و نقصانی کی حدیث تا انس نقل لے نای کی اول حدیث تا خیرن ذکر کړی رستو د ایمانن نو پکار دا چې د انس حدیث دلته ذکر کړی د ابو سعید خدری الته ذکر کړی ځکه د ابو سعید خدری په دې روایت اصلي کې ایمانن دی نو دالته مناسب او د انس په روایت اصلي کې خیرن دی نو هغه دلته مناسب دا به کړی وای کایا ولا سما صفحه کې حدیث وګور نو ایشان ورشا سوی د امام بخاری ډیر لوی نظر ده دی خو مرد د اسمان د علم د حدیث نو د یو حدیث په ټولو طریقو نظری ځکه دا حدیث انتخاب کړی د شپږو لکو احادیثونه ټول حدیث د په نظر دی وی قسم دې ما چې څومره خپل کتابونه لیکلي دي او حدیث ته ټول راته یاد دي د ټولو سندونه راته یاد دي شپږ لکه احادیث یاد د هغې نه د دې کتاب انتخاب کړی د هغه وی شان مرشا صاحب چې دلته حدیث د ابي سعید خدري د ایمان لفظ په اعمالو کې راوړی دی اول ته د انس حدیث د ایمان هغه کې خیرن راوړی وی د نظر کړی دی هغه طرق مفصله او د دې دواړو روایتونو ته دا ابي سعید خدری روایت په مسلم شریف کې ذکر دی په 103 صفحه کې
اغینا مفصل روایت تمالمیگی چی دا اهل ایمان چی روزی متفاوتین دی نو دا پہ اعتبار دا اعمال قلبیہ و سر دی. نو دا ابو سعید خدری روایت پہ اعتبار دا طریقی دا مسلم مفصل اغا مطابقت لري دا دی باب سر. او دا انس حدیث کی چی بین خیرن مخکر دے او باب کی ایمان دے نو هغه په طریقه مفصله چې مسلم ذکر کړی په یو سل صفحه کې هغه موافقت لري. نو د دې دواړو احادیثو چې ذکر کړی دی په دې خپل ابوابو کې نو مطابقت په اعتبار د هغه مفصلو طریقو سره دی. دا د هغې اختصار دی. مفصل طریقې د ده د معیار نه کمې وي. هغه مسلم ذکر کړی دی، بخاری نه دی ذکر کړی. نو د ابو سعید خدری حدیث چې په مسلم کې ګوره مفصل وی دا براو باسی دا براو باسی دا براو باسی نو هلته د ایمان په ځای اعمال قلبیه ذکر دی. نو مطابقت د حدیث د ابي سعید خدری په اعتبار د مفصل روایت سره او د انس صاحب د خپل باب سره په اعتبار دا مفصل روایت سره. ای کی ذکر یو ځای کې وی د اعمال قلبیه زړه کې خیر وي څه شي او د بلکې د ایمان اجزا یادوي. زړه کې د ذرې برابر ایمان یې زړه کې د اوربش عمرې زړه کې د شاعري عمرې. نو هلته کې کمی و زیاتی په اعتبار د خود ایمان سره دی، خو په اعتبار د روایت مفصله سره. او دلته تفاوت په ایمان کې دی په سبب د اعمالو کې، خو په اعتبار د روایت مفصله سره. د ابو سعید خدری روایت 103 صفحه کې ذکر دی او د انس 110 د مسلم شریف په لومبي جلد کې د شفاعت په موضوع کې. ما به وګوره ځان درېمه خبره دا به کوم خلک روزي ځکه د رستو حدیث کې دا دی. بیا وګوره 11 صفحه کې قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلب وزن شعيرة من خير. ګوره دلته خیر خیر ذکر دی، خیر اعمال باطنیو ته وایي. ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن البرة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هغه حدیث دلته پکاو او دې کې د ایمان ذکر دلته پکاو. شان مرشا سے وی په نظر سره روایت مفصله سره هر حدیث د خپل باب سره موافقت لري. دا هغه مفصل روایت ته کتلې دي. نو حضور مبارک وای چې خدای پاک به وتی چې لا اله الا الله ویلي او په ځل کې ذره خیر وي هغه باسي. دا به څوک ښکلي کېږي. نو دا اکثر شارحین وای دا با خلقو کیږي چې خالص په توحید مړي د خدای په توحید علاوه د توحید نه بل عقیده په ذر کې نه راغله. غرونو کې اوسېږي، په ځنګلو کې اوسېږي، اهل توحید فقط. ذکر صرف د لا اله الا الله دی، د بل جملې نشته. شان مرشا سے بھی زمادار ہے نہ خواہ ذکر چې توحید بغیر د عقیده د رسالت نه دی قبول. رسالت خو به خامخا لکه د توحید. نو بیا یو سوال دی دلته چې
چې حدیث شریف کې خو صرف لا اله الا الله ذکر دی، هغه دیمه جمله خو نشته محمد رسول الله مثلا ادرسه چې چا پزله کې لا اله الا الله وی دا وباسه، معلومه دا چې لا اله الا الله ولا بوخل کیږي، ادا دیمه جمله ذکر نشته، نو د رسالت داواله وی چې رسالت هم شرط ته پکې که رسالت ضروری وي د توحید د عقیدې نه علاوه، نو د هغې ذکر به راغلی وي په حدیث شریف کې، او دلته حدیث شریف کې ذکر نشته، دلته صرف لا اله الا الله. نو هغه دې سوال نه څلور جواب وکړي. اوله دا وای چې هغه دیمه جمله څه کنه دا ذکر چې دا دوزخ نه چې روکی کېږي دا به د ټولو امتونو خلک، نو مشترکه کلمه په ټولو امتونو کې فقط لا اله الا الله وه، او رسالت ځکه نه ذکر شي چې که محمد رسول الله ذکر وي نو حکم به دې امت پورې خاص وي، که لا اله الا الله آدم صفی الله ذکر وي نو حکم به د هغې پورې خاص وي، که لا اله الا الله نوح نجی الله ذکر وي نو حکم به د قوم نوح پورې خاص وي، که لا اله الا الله موسی کلیم الله وي نو حکم به یهودو پورې خاص وي، که لا اله الا الله عیسی روح الله وي نو حکم به عیسایانو پورې خاص وي، نو مشترکه کلمه په مابین د دې ټولو اهل ادیانو کې هغه کلمه د لا اله الا الله، نو دا دیمه مراد ده قطعا و یقینا، خو د پاره د عموم نه ده ذکر شوی، او که داسې ذکر کولی نو کومه به ذکر کوله، نو دا به چونکې اهل ملل وي ټول، نو رسالت خو پکې معتبر دی، خو هغه کلمه مشترکه ذکر کړې ده، نه هغه کلمه منفصله ده هر یو جدا. دیمه دا چې لومبۍ کلمه د دنیا او د آخرت دواړو سره تعلق لري، او دا وروستۍ کلمه صرف د دنیا سره تعلق لري. یعنی دنیا کې به لا اله الا الله محمد رسول الله، او په جنت کې صرف لا اله الا الله، تحیتهم فیها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، د خدای حمد او ثنا وي، اقرار بالرسالت بنی بیا، شریعت حضور مبارک دا سے کلمه ذکر کرا چې د دنیا او د آخرت دواړو سره تعلق دی، نه کلمه چې صرف د دنیا سره تعلق لري. لکه دا د آخرت دروازه خبره دی، دنیا خبره به ختم شي. دریمه جواب دام د دې وضاحت یو قسم، خو دریم جواب یاد لاره چې لا اله الا الله کې دوه حیثیت لري، هم کلمه د ذکر ده، هم کلمه د ایمان ده، او محمد رسول الله صرف کلمه د ایمان ده، د ذکر نه ده.
افضل الذکر صد لا اله الا الله. بعض قمخلو په دیوال لیکلی افضل الذکر لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله ذکر نه دی، ثواب صرف لا اله الا الله. یا الله ذکر دی یا محمد ذکر نه دی. لا اله الا الله ذکر دی، محمد رسول الله ذکر نه دی. ایته کلمه د ایمان وای. انت لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. تش محمد رسول الله کی ایمان خو تازه کی خو کلمه د ذکر نه دا دې کې ثواب نه ویلې سید الکائنات. کلمه د ذکر په دنیا کې وی په آخرت کې، او کلمه د ایمان د دنیا سره تعلق لري، ځکه ایمان خو یو امر مکلف به دی. دا مرګ نه پس خو به ټول خلک مؤمنان دي، خو هغه ایمان معتبر نه دی. او ایمان د مشاهدین وبوینه ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. خدای پاک کوئی علم یاتکم نذیر وقد جاءکم نذیر ولم يكن ياتكم ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نویدا کلمه ذکر دا چې دا با قیامت کې نی په جنت کې بندي او په دوزخ کې بم د دې راوي. او محمد رسول الله ذکر نه چې هغه دنیا ختمه دو سره ختم شو دغه کلمه. ذکر لا اله الا الله ذکر دی. سلورم جواب هغه دا دی چې لا اله الا الله ذکر کیږي چې د دې آخري وطلب په مقتضا د صفت د الوهیت د خدای پاکي. ځکه آخري کې به شفاعه ودرېږي، خدای مونږ خو چې څه نښې وي هغه چې لیدې پکې هغه مخکل. نو خدای پاک به وایي انبیاء شفاعتو که ملائکو که صدیقینو که شهداو که ولم يبق الا ارحم الراحمین صفاتهم. نو خدای پاک آغی اطلاع صرف خدای تبئی کہ چادر کی ذرا برابر ایمان ناغه به روباسی. نو د دې خپل باخري په مقتضا د صفت د الوهیت د خدای پاک، نه په مقتضا د رسالت د رسول الله. نو ذکر لا اله الا الله ذکر ده. آخري کې به شفاعه ودرېږي، خدای مونږ ته نه دی معلوم سنخه هغه په حساب هم ور دوزخ کې به دوزخیان وي، انبیاء کرام هم پکې ګرځي. خو د آخرت ځینو ټولو کې احساس دی او شعور دی. یو سړی به سوځي بل به نه سوځي، یو دپاره به ذریحت د مصیبتي بل دپاره به راحتي. نو انبیاء کرام به پکې ګرځي، شفعا به پکې ګرځي، هغې ته به تکلیف نه او دا دوزخیان به سوځي. نو د جنت او د آخرت په ټولو څیزونو کې احساس او شعور دی. یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. دوزخ ته به وایي چې ډک شي که نه، اب وایي خدای نورم. نو خبرې به کوي. تدعو من ادبر وتولى وجمع فوعى. بلی به هغه کس چې دا کار کوي، اواز به ورته کوي. دوزخ بہت اس ځان ټینګ کړه، اوس زما غېږې له راغلې، زه به ورسره کوم. هذا بالحديث حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح
عن ابن أبي أمامة عن ابن حنيفة أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات وي هذا إذا حلب على باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال باب دے فضیاتی کمیدو کی اوچت وقت کیدو کی فرق کے ومابین دا اہل ایمان کی اہل ایمان کی تفاضل لے سوک افضل لی سوک فاضل لی سوک گزارے والا لی پا اہل ایمان کی تفاوت تے فرق دے طول مومنان یوشان ندی او دا فرق پا سبب دا اعمال سوا یودرو خبر تخیال لرے اول دا چی دعوه دا باب صدا دی سوی انا غواری او دغی دعوه کی غرض و مقصد و هدف صدا دی مناسبت دا دی باب دا دی تیر باب و کتاب الایمان سر دریم فرق د دې کتاب د آینده کتاب نه رسته روان دی او د مخکې کتاب نه چې په اول د کتاب الایمان کې ذکر شوی او قول و فعل و یزید و ینقص دا اول تیر شوی دی او رسته روان دی باب زیادة الایمان و نقصانه نو دې درې واړو خبرو ته خیال لرئ اولا خبره چې دې څه وینا غواړي دعوی څه ده او مقصد یې په دې دعوه کې څه دی دې دا غواړي چې مؤمنان په وجه د اعمالو متفاوت دي متفاضل دي زیات و کم دي اعلی و ادنا دي نو که اعمال داخل نوی پا ایمان کی نو تفاوت دا مومنان با پا وجه دا عمل نرات لے نو معلوم داشا چه اعمال پا ایمان کی داخل لی پدی دعوے کی مقصد رد سلور فرقو دے دا مرجعو دی چی ایمان نم دا تصدیق گرنی فقط عمال و مطلوب نوئی او دا متکلمینو دی چی ایمان نم دا تصدیق گرنی خو عمال لازم گرنی او ضروری او مطلوب پا شرع کی اور رد کرامیو جہامیو دے چیو ایمان اقرار گنی بلی ایمان نم دا معرفت وی ولو استرارت دا پیو طرف طبل طرف رد خوارجو دا معتزلهم کول غوارے چی مومنان پا ایمان کی متفاوت تی اعمال داخل دی دا فاغیم وی واغی ناقص الایمان شخصیت نمانی او ناقص الایمان معدوم الایمان گرنی او حکم دا خلود فی النار وی دوار فرقے دے پہ رد کی چنا مومنان بعض اکمل دی بعض کامل دی بعض ناقص دی او مخلط فی النار بنی فشفاعت دا انبیاء کرام و صالحین و صدیقین و بعوزی دوزخ
ذکر رستو حدیثم دا شفاعت معتزله و خوارج شفاعت فی اخراج النار نمانی نو دا حدیث طول نمانی اغی شفاعت منی خو پا جنت کی در رفع درجات دا پارا خوارج و معتزله وی چی سب دوزخ تلارا غلا فلا یخرج منها ابدا شفاعت پا رفع درجات دا جنت کی وی او پا اخراج دا مومنان و عاصیانو دا نار ننوی او دا حدیث نمعلومی چی ناقص الایمان خلق بدعور نوزی پا شفاعت دا انبیاء کرام رد دا خوارج و دا معتزلهم دی پا بل طرف ما فرتسوز الویل متکلمین اہل حق دی الحمدللہ و محدثین کرام اختلاف پا تعبیر کی دینا پا اصل کی متکلمین وی مومنان مختلف تی پہ اعتبار دا عملون سرا محدثین وی و تنقیح منات کے فرق تے محدثین وی ذکر متفاوت تی چی دا اعمال جز دا ایمان متکلمین وی ذکر متفاوت تی چی دا فروع و مقتضیات و لوازم دا ایمان دی او بظاہر ترجمہ دا متکلمین تائید کئی متفاوض دا اہل ایمانو پا سبب دا عمالو فی سببیہ دے دخلت حرۃ فی النار دخلت امرات فی حرۃ دخلت امرات النار فی حرۃ یوشی زینا دا پیشو دا وجن عورتا تلد دخلت امرات النار فی حرۃ فی بے سببی دے باب تفاوض الایمان فی الاعمال یعنی بسبب الاعمال دا تفاوت سلور درجی دی دا تفاضل او دا زیادت او دا نقصان نقیال ورتکوے یو زیادتی و کمی دی زیادت و نقصان پا خود ذات دا ایمان دا تصدیق کی پا خود تصدیق کی دقی کی جگڑا دا محدثین و متکلمین زیادت و نقصان پا تصدیق کی نوئی قوت و ضعف وئی دا تصدیق قویلی دا ضعیف دے تعبیر تے پا نقصان و زیادت نہ کہے محدثین کرام تے تعبیر پا زیادت و نقصان کہے متکلمین وی اجزاء و ارکان دشتا وی نکہ تصدیق کی تفاوت بھی پہ اعتبار دا اجزاء و سرندی مطلب سے جوڑی سل عقیدی دی پہ ایمان کی ضروری نو دعوی لشی چی دی سڑی لس منلی دی نوی نمانی دا مومن دی ناقص الایمان حقیقی نا دا عقیدی سل وارا حسی بر سر پا سر مانے علی بت مومن کہ سڑیوی دا خدای مانم رسول اللہ نا مانم خدای و رسول مانم ملیکی نا مانم ملائکی منم خو جبریل پکی نہ منم دام منم خو جونت نہ منم دام منم خو دوزخ نہ منم دام منم خو قیامت رز نہ منم متکلمین وی ازداد تصدیق چیزی یعنی کم شی چی متعلق تا تصدیق تے آخو دا طول مانن ضروری پا ایمان کے نائی کی زیادتی و دا کمی سوال نشتا البتہ قوت و ضعف پکی رازی بچا یقین پا آخرت داسی لکا چی پسترگی وینی لکا صحابو کرام
زه خو د جنت بوی محسوسوم احد سره. او علی مرتضی وی قسم دې که پرده د مرګ موړي زه مړ شم او جنت دوزخ په سترګو وینم، زما په یقین کې څه فرق نه راځي، ما ته اوس هغه یقین حاصل دی. د ټول امت ایمان که د ایمان د ابوبکر سره وتړلی شي، ایمان د ابوبکر پې قوي دی. نو متکلمین تعبیر ته په زیادت او نقصان نه کېږي، که زیادت او نقصان په اجزاو کې استعمالېږي، او قوت او زور ته کوي ځکه چې دا مستعمل دی په اوصافو کې. نو تفاوت د مؤمنانو په اعتبار د اجزا سره څه معنا نه لري. دا کېدی نشي زه یو کم سل عقیدې سړی ومني یوه نه مني، چې کومې عقیدې د ایمان دی. دېرش راځي د عقیدې زړه ته، نو دې کې که یو نه منې خو خبره خلاصه ده. او دی به دا تعبیر ځکه نه خوښو چې خوارج او معتزله به ورته دا وایي چې اجزا خو ارکانو ته وایي، او د یو رکن ختمېدو سره نفي د اصل لري. محدثینو کرام هم مطلب دغه دی، خو دوی تعبیر په زیادت او نقصان کې اتباع للقرآن والحدیث. قرآن کی زیادت راغلی فزادتهم ایمانا یزیدهم ایمانا ایکم زادته یادی ایمانا، او په حدیث کی راغلی ندوی تعبیر قرآن غورد. محدثین کرام ایمان کی زیادت اور نقصان ہوئی اتباعا للفظ القرآن الکریم وللفظ الحدیث، او متکلمین دعوی زیادت او نقصان په اجزا او ارکانو کې راځي. نو د ایمان عقاید چې څومره دی هغې که یو نی نو ایمان نشته. نو یو په خود تصدیق کې زیادت او نقصان سره تعبیر دی، محدثین یې کوي متکلمین یې نه کوي، او منشه د اختلاف دغه. دین تفاوت په ایمان کې زیادت او کمی په اعتبار د اعمال قلبیو سره دی. دا ټول وی لکه حرص، د هغې ضد قناعت، حسد، جود، صبر، دا اعمال باطنیه دي. خشیت الله، انابت الله، چاکه نابت دیلو چاکه کن. نو زیادت و نقصان پا حسب دا اعمال باطنیو دوارا فرقی وی محدثین و متکلم. درین تفاوت دا ایمان پا حسب دا اعمال خارجیو سارا لکه صلاة، زکاة، حج، روجہ، دام تو دوارا فرقی وی. درین زیادت و نقصان دا ایمان پا حسب دا انوارو ایمان، نو چې ایمان زیات انور دی د چا دومره نه دی، روشنی دار یا نه دار. نو زیادت او نقصان په خود تصدیق کې متکلمین نه وای، محدثین وای. زیادت او نقصان په اعتبار د اعمال قلبیو سره دواړه فرقې مني. زیادت او نقصان په ایمان کې په حسب د اعمال خارجیو سره دواړه فرقې مني. زیادت او نقصان په ایمان کې په حسب د انوار سره د ایمان دواړه فرقې مني. تعبیر صرف په تصدیق کې دی. متکلمین تعبیر ته په زیادت او نقصان نه کوي، او محدثین کرام ته تعبیر کوي. دیو جن حافظ ابن تیمیوی کتاب الایمان نے رہا کہ متکلمین و محدثین رجع یوی خبر ترہ ذکر غایت ددبعو رہا خود دیتی تعبیر نکینو دی دا تعبیر نکل دا بدعت فی اللفظ.
उस मुहद्दिसीन किराम में ज़ियादत और नुकसान अगर के पासों के इस्तेमाली ये पदी पीली कोई मंग अज्जा दो किस्मों यो अज्जा असलिया यो अज्जा फरइया नमुन तफावत पे एतबार दा अज्जा फरइया सरा वयु न पे एतबार दा अज्जा असलिया सरा अज्जा फरइया अमान ली और अज्जा असलिया कायद दी मुहद्दिसीन किराम पनी ईमान लकदौने पशान कशजरतन असला साबितुन व फरवा फी समा तूती कुलहा कुल हीन बिइज़्नि रब्बिहा व यद्रिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। ईमान यो वेख दे दौने वेख और दा अमाली फुरूअ दे शुआब दे मुसांग जुज दे दा उन्हें वदा अज्जाए असलिया नहीं दी अज्जाए फरइया दी ذکر پا خطا کولو دا سانگو اونا نختمیگی او ویخ چی دی دا جزی اصلی دی پا پریکولو دا ویخ اونا ختمیگی نو پا نفی دا تصدیق نفی دا ایمان نازی او پا نفی دا عمالو نفی دا اصل نرازی ناغیز تعبیر پا اصل او پا فروع سرکای اجزای عرفیه او متکلمین دا غنوی متکلمین بعد عقلیت غالب او پا محدثین و اثریت غالب دے اتباع آثارو کے نتیجے اخیر کی اور ہوگی دارم بے خبر وشیر تمیوکرا او یاد نارے دے مناسبت دا تیر باب سراسر تیر باب کی شعبہ سلبیہ ذکر ہوا کہ کراہیت دعوت فی الکفر دا ایمان ہے سارا اور دا کراہیت دعوت فی الکفر یو شعبہ عمل قلبی دے ذکر کراہیت تعلق دل سرک بدگرن یو عمل قلبی دے دے کی تفاوت در تخیب ایمان پا عمال قلبیوں کی عمال ہوا ہے بس عمال ذکر دے کہ اعمال خارجیہ ذکر دے دے کہ تفاوت دا مومن پا اعمال کی در تخی اور چونکہ دا ایمان سر تعلق تے ٹھول اہل ایمان و مومن و ایمان اور دا کتاب الایمان سر مناسبت واضح دے دریم خبرہ رست یو باب را روان دی پی اولا سما صفا لگ ورطا گو رہے پدبان رستو باب زیادت الایمان و نقصانه وقول اللہ تعالی وزدناهم هدى وازداد الذین آمنوا ایمانا وقال اليوم اکملت لکم دینکم فاذا ترک شیء من الکمال فهو ناقص یولا سما صفا کے مالتا زیادت دا ایمان و دا نقصان عدلتا تفاوت دا اہل ایمان و پا اعمالو کے دور بابلو میں کے سفر علماء وی دلتا تفاوت دا ایمان پا سبب دا اعمالو سارا اول تا تفاوت دا ایمان پا خود ایمان کی در تخی دلتا تفاوت دا ایمان پا سبب دا اعمالو دے التا تفاوت پا ایمان پا اعتبار دا خود ایمان سا
دویم فرق دا دلته تفاوت د ایمان په اعتبار د اهل سره دی. اهل ایمان متفاوت دی اولته په اعتبار د خود ایمان سره دی. دلته تفاوت په اعتبار د موصوفین سره دی. البته بیان د تفاوت په اعتبار د صفات سره. دا درې فرق شو. به د دې باب او د دې رستی باب د لومبي باب سره څه فرق دی؟ کتاب الایمان نه پسې چې ویلو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5 وهو قول وفعل ويزيد وينقص. ورده د زیادت او د نقصان د ایمان داسې په زور زیر ثابت کړی په هر طریقه او په مختلفو ابواب چې شک د شاکی پکې ځای نه دی پرې او ډېر لوی احسان یې کړی دی امت سره. نکه دا اختلاف و د دوی په اثر کې او دا مختلفې فرقې علما خو حفاظت کوونکي د دیني دوی خو لوی عالم دی نو د ایمان او د دین مسئلې داسې په زور زیر بیان کړې ده په مختلفو رنګونو کې په ابواب ایښي دي. بعض زمونږ احناف لا غوسه کېږي بخاري ته نه یم دا ستا ته ګوره بخاري ته ګوره نور د اسمان د علم دی بخاري مره محنت او دا په عصر اول کې دومره قرباني 14 کاله د ګرځي په مختلفو وطنونو او 14 کاله د روژې نیسي او د دین خدمت کوي تا ته رسېدی شي. امام بخاري ډېر لوی شان دی ډېر لوی احسان یې کړی داسې کتاب یې لیکلی چې ټول امت په دې اتفاق لري چې د خدای د کتاب نه پس دا کتاب او څومره په زور زیر ابواب ایښي دي او څومره لوی احسان یې کړی دی امت ته. بعض حاشیو راوړی رسالې چې دلته په احناف نه احناف نه ټول متکلمین یادوي دی یوازې احناف نه لوی احسان یې کړی. امام بخاري ډېره په زور زیر مسله د زیادت او د نقصان د ایمان ثابته کړی مختلف ابواب په مختلف رنګونو او شکلونو په یو جزئیه باب دی دومره تتبع استقرا په یو مسله کې نه ده کړې لکه په ایمان کې چې کړه ځکه ایمان خو بنیاد دی نو د ده تعبیر د خدای او د رسول پاک دی. نو سوال دا دی چې یو ځل یې ووایي په لومړي ځل کې وهو قول وفعل ویزید وینقص بیا دلته وایي تفاضل اهل الایمان فی العمل بیا برستوی زیادت الایمان و نقصانه دریم ځل بیا ذکر کړه. د دې ابوابو منځ کې فرق څه دی؟ د درې واړو په منځ کې ما ورته ویلو چې نتیجه خو ټوله یوه ده او د ده تعبیر قرآني او نبوي خوښ دی. قرآن کی تعبیر پر زیادت راغلے وایا کل تعبیر دے
فرق د دې درو ابواب لار چون دې باب په بیان د تفاضل د ایمان کې دی په مرتبه د لا بشرط شی کې په مرتبه د اطلاق کې په هر اعتبار چې ایمان کې زیاتې او کمې راځي عامه مرتبه ښیي ته چې وي څنګه ته تعبیر کې په ایمان کې زیاتې او نقصان راځي هغه مرتبه عامه مرتبه د اطلاق ته مرتبه د لا بشرط شی ده چې ایمان مطلقاً قابل د زیادت او د نقصان دی او دې باب کې زیادت او نقصان او تفاوت په ایمان کې ثابتයි په اعتبار د اعمالو سره د یو خاص جز سره او په دې رستی باب کې ثابتයි تفاوت د ایمان په خود تصدیق کې دا رستی دو بابونه حیثیت د خواص لري حیثیت د بشرط شی لري نو تفاوت پر اعتبار سره ایمان پر اعتبار سره قابل د زیادت او د نقصان دا یوا او په اعتبار د اعمال سره هم دی او په اعتبار د تصدیق سره هم دی نو دا دو مرتبه خصوصي شوي بشرط شی او دا لنبه مرتبه عمومی شوا لا بشرط شی مرتبه عمل او دا دوار مرتبه خاصی دی نو پار اعتبار نتا تفاوت پا ایمان کے ثابت ہوئی ایمان کے زیادتی و کمی راضی حديث شريف تقول حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لدوار جهان سردار وي جنتيان بجنت تلاشي وأهل النار بنار تلاشي ثم يقول الله تیب خدای پاکوی انبیاء و کرام و شفاء و عظام تا اخرجو من کان فی قلبی مثقال حبت من خردل من ایمان او باسی دا دوزخنا آغا سوک چی پزرکی پا قدر مثقال مانا قدر مقدار مثقال اصر دا وزن نم ده سلونیم ماسو دینار و مثقال او دلتا تی مقدار مراد ده مطلقا پا قدر دا یوی دانی دا اوری خردل اوری پیجنے دا شوتل دا اوری دا دی دانی تقریبا تخمی او شانت او زمان تی تعبیر پا حاکشیر خسر فخت حاکشیر پا دی غنمو کی او بوٹی کی دا ایدا سبدوک دی پلی اپلی چې کولو کنو نره دانی دا غینا وړو کی دانا مالی دلینا دا پا دی عمر کی حاکشیر دا چې چاته بای کنا په شربت والا واچی حاکشیر نو خاص پاچو دا شلی واده شی حاکشیر ایا چې چابان شری نه راخیږي کنه په ماشومان شری بند نو دا ورته په تلی واچی ګرمه دانا ده نا خاکشیر پی زر روخیجی او خاکشیر دیر وڑو کی تخم دے نارے پا غنمو کی قدرتی چرتا حکیمان لور شوی خاکشیر راک نو دا دینا وڑا دانمان در دلے نو خردل خو اوری تا ہوئی لیکن چالتا خلقلی کنا خردل اوری یاد اوری دا سیم زنگلی شیره دا سی وڑی وڑی پانی وی او دی بوٹو دی پلو باندې په غرونو په لمنو کې دا کی ترسکونی خلکی خوری
ناغي پشان یو بل شی دی عربو کې ورته جرجیر وای ناغي ته ډوډۍ سره جرجیر دی پاڼې بس دلته ملاوي پاڼې شانتي پلنې جرجیر او هاضم شي عربو کې ډیر او خرسي ګاره ډوډۍ سره خلک دي تاسو نه سوال له زور ورکړي خزيزونه بريغي جرجير فريخ او ورخ على غفوة وريه فريخ ناسوار دو جي فبلا وريه دني شکر دے چه کم شو الحمدللہ علم چه خوریگی او دا حدیث او دا قرآن رانا خوریگی نو بدعات خرافات رسومات دا کمیگی تاسو الحمدلله دا په خاصه کې زیات چې دا حدیث او د قران نه کمو نیکانو ټول خو پیری مرید و پیر چې بسوي نو بس علی السلام ویلی بس ما کا بجایله محزم پیرو خلق به موټرم کولو لارې مې کولو شکرانه بوې دای بسارو او قبرونه په جوړ کړی چرته د عالم په خبر چا ګمبت نه جوړ کړی د پیرانو جوړ کړی دا چې څومره قبرونه ویني دا غړ غړ ګمبتونه لري دا پیرانو اکثر د دین نه اکثر نو خبر نو دا واعظ کتاب به کتلو د ګلستان شریف صفات النساء نور نامه دغه پورې علم نو چې هغه بسوګو نو عوامو به دا خو پیر ته نه قربان شم دا خو هغه ویلي نو دی پیر با یو سوی دی پیر با بل سوی دی با بل سوی نو با دا قرآن نا خبرونه دا حدیثونه نو دا مسلک دا صحابه و کرام نو پیری موری دیوا پیر با سوی توی زبا دی رسوم او خلق با دا ضرور گنه چی پیر پوری زانو تا چی زان جنت تا دی ورسی پیر خوشحاله کنو جنت تا ورسی قرآن او حدیث کی زور پا اعمالو دی پا ایمانیات اعمالو کا ایمان مضبوط کا پیر خود صرف رہنما دی مثلا کہ یو عالمی او پا شریعت برابری او خبری دا قرآن او دا حدیث نا نو تو ورشا زانتی پوئی که دا خپل بیان ورطاو که چه ما که دا خراب خویی ندی دا سنگا لرکو پدې پخوانو پیرانو کې اصلاح مجدد الفسانی صاحب کړل چا ورته سره پیرانو خبرو کړ وی بستانی سے داوی جنید داوی انوری سے داوی این جائے جنید با بستانی نہیں این جائے ابو حسن او امام ابو یوسف و محمد داخل مسائل شریری من جنید پسی زو ابا بستانی و نوری پسی نے اصلاح کړه زمون دې ملک دې چې خوندوان مو کنه زمون تصوف ګډ شوی دی د هندوانو د رسوماتو سره جوار سری نو دا ځان نه پتیار کې ناست او جونګه جاړه ناست او داسې دا د هندوانو د عباداتو سره هغه ورته ګیان وایي ګیان د هغې په ژبه کې اشراق ته وایي نو ته په تیار کې د هغې کوټې کولې دي تیار کې په غارونو کې ناستې په